خبره مني نو الله جل جلاله فرمایي چې کله آس ته د الله مخلوق ورکړه آس هم د الله مخلوق دی دا آس تا نافرماني نه کوي دا آس تا امر مني دا ستا خبره مني انسان ته ولې دونه بې فکره یې ته ولې د الله جل جلاله امر ته غاړه نه ایږدې ته ولې د الله جل جلاله تابعداري نه کوې ته ولې د الله جل جلاله د احکامو څخه نافرمانه یې چې یو حیوان یو مخلوق د بل مخلوق دومره تابعداري کوي ته د خپل د خالق تابعداري ولې نه کوې ته ولې د خپل د خالق تابعداره بنده نه جوړېږې ته د الله د اوامرو څخه بغاوت تجاوز ولې کوې ته د الله پر احکامو باندې پښه ولې اړه ته د الله د اوامرو څخه پښه ولې اړه ته خو د الله هغه بهترین مخلوق یې الله څه فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم تا ته خو ما ډېره ښایسته ځواني درکړې تا ته خو مې ډېر ښه قد و قامت درکړی نو ته بیا ولې د الله د احکامو څخه نافرمانه ولې د اسلام څخه نافرمانه ولې د الله د اوامرو څخه نافرمانه الله جل جلاله درې لارې قسم وکړی راځي الله څه فرمایي والعادیات زما د قسم په هغه اسونو باندې چې هغه ځغلي منډې وهي بیا ضبحا دا وروسته ورپسې راځي یا دا چې کله آس ځغلي نو دی دننه اواز باسي ساه باسي او یا کله کله ششني په دا ځغاسته کې کله کله ششني نو الله قسم په څه باندې خوري زما د قسم په هغه آس باندې چې یو ځغلي او بل دا دی چې ششنی هم کوي یا دا دی چې ساه وباسي که دې خیال کړی چې کله آس ځي نو دی ډېره ساه باسي دا ششنې وپړسي د دې شلمو څخه ساه وځي هغه په دې باندې قسم پیدایي دویم فالموریات قدحا زما د قسم په هغه اسونو باندې چې په وخت د حرکت کې د دوی تر پښو اورونه پرېږدي که دې خیال کړی وي چې کله آس ته نال ولګی نال چې کله ورته ولګی کله چې دا نال د ډبرې سره ولګېږي نو بیا څه کوي اور کوي که نه کوي الله قسم په څه باندې خوري په هغه آس چې د ده د پښو څخه اور پرېږي دا هم د آس یو صفت دی دا دوه دریم فالموغرات صبحا زما د قسم په هغه اسو باندې چې دوی حمله کوي